بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله دا تفسیر درس قرآن شیخ عبدالرحمن نظامی صاحب دیتا ترتیب ورکړی دی او مفید اضافی پکې کړی دی او جدید طرز ورته ورکړی دی او ډېر ښه کاغذ استعمال کړی دی. المکتبة النظامیه پېښور نه دا چاپ کیږي او دا ما بعضې ځایونو کې وکتو نو د دې درس قرآن په لیدو باندې زه ډېر زیات خوشحاله شوم. الله تعالی دې داسې نوجوانان د دې په عمرونو کې برکتونه واچي او مزید توفیق د ډېر خدمت ورته الله تعالی نصیب کړي. دې ترجمه کې د ادب ډېر خیال ساتل شوی دی. نو زمونږ چې څومره دوستان دي متعلقین دي هغوی دپاره هم زه دا درس قرآن خوښوم او داسې کس دی دا بنده چې که داسې څه غلطي پکې چاته محسوس شي نو انشاءالله دی به هغې نوي ایډیشن کې اسلام بیا کوي، ځکه چې د دې مقصد دغه دی چې د معاشرې اصلاح وشي او قرآن عظیم الشان الله تعالی د اصلاح دپاره رالیږلی دی. په دې کې د عقیدې اصلاح، د اعمالو، د معاملاتو، د دې ټولو خبرو دپاره زمونږ د قرآن عظیم الشان او د احادیث مصطفی صلی الله علیه وسلم نه بغیر بله لاره نشته دی. نو الله تعالی دې مونږ ته همت او طاقت راکړي چې د حق تابعداري وکړو او قرآن عظیم الشان طرف ته رجوع وکړو او ملګري دې د دې د درس اهتمام کوي چې باقاعده په خپلو جوماتونو کې درس قرآن سلسله چا روانه کړي نو هغې ته د الله استقامت ورکړي او چې کوم علما حضرات دي هغې ته روسه درس قرآن نه دی شروع کړی نو هغې ته زما مشوره دا ده چې پښتانه رونه دي او د پښتنو علاقې وطنونه نو هلته تاسو دا درس قرآن د دې نه تاسو ابتدا وکړئ که خیر انشاءالله تاسو به خوشحاله یې. دې کې د افراط او د تفریط نه پاکه لاره اختیار شوې ده. الله جل شانه دې همیشه د حق تابعداري زموږ د ټولو نصیب کړي. ما چې دې درس قرآن کې څومره ځایونه وکتل نو د هغې په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله شوم. الله تعالی دې د نظامي صاحب په عمر کې برکتونه واچي. الله تعالی دې د دې په دې کار خیر کې نورم وسعت پیدا کړي.